نن سبا دور کې اوس خو د موبایل دور دی ډېر داسې خلک دي چې هغې دا ټیک ټاک یې موبایلو کې جوړوي او بیا د خپل تصویر سره چې کوم دی هغې ګانې بجانې لګوي او لوبې ورسره لګوي دا د لوبو شیر کول دي ګوره او څوک هم د الله رسول فرمایي چې هر ګناهګار به الله معاف کړي خو هغه خلک الله تعالی نه معاف کوي چې کوم خلک په ښکاره باندې ګناه کوي مجاهرین چې ورته وایي نو مجاهرین صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه الله پیغمبر د ښکاره ګناه کوونکي څوک دي وی فرمایل دا خلک دي چې خپل ګناه خلکو ته ورښیي خپل ګناه نو د خپل تصویر سره ګانې لګول د هغې سره چې کوم دی بجانې لګول دا قیامت کې به د انسان نه الله تعالی تپوس کوي تا ولې دا متعدي ګناه کوله یو لازمي ګناه ده یو متعدي ګناه ده متعدي ګناه دی ته چې انسان نورو ته منتقل کوي داسې خورئ او شیر کوي نو ګوره د ګانې بجانې په ظاهر د خپل تصویر سره د یو عالم ښایسته ښکلی بیان ولګوه او ښایسته تلاوت ورسره ولګوه او مزېدارې خبرې ورسره ولګوه چې د هغې نه خیر خورېږي لہذا د خپل تصویر سره ګانې بجانې مه شیر کوئ یعنې تاسو مړیستی ستاسو دغه ګانې بجانې به دنیا ته شیر کېږي او قیامت کې به تاسو له سزا درکولی کېږي ته به مړې ستا قبر ته به د هغې سزا میلاویږي ته به نه ستا ته په قبر کې دا سزاګانې میلاویږي نو لہذا د خپل تصویرانو سره دا ټیک ټاک والا ګانې بجانې مه خېجوئ یعنې قیامت کې به چې کم دی الله به درته تپوس کوي چې ته د قیامت د جنتي